دا مې چې وزیر اعلی انتخاب نه پس چې کوم د پی ټی آی عام کارکونو او داسې کارکون چې د عام خلک کوم سټیټ ته راغل او ښکته ولاړ وو خطابونه وکړل نو د عامه معاشره او عام ولس دې یو ځل بیا هغه چې ویښوځئ راویښې کړو او میدان ته یې راوښکو نو دا چې کوم کارکون دی دا تاسو ته چې کوم ښکاري چې کوم عام کارکون دی قائد نه دی قیادت نه دی تنظیم کې نه دی او راځي په سټیج ودرېږي او خطاب کوي دا جذباتي کارکون کله چې داسې خلک رامخې ته شي نو هغه احتجاج کې مؤثر کردار. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو لږ ساعت مخکې دلته نوخار کې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بانی چیرمین عمران خان رهایي دپاره چې کوم کال ورکړی شوی د احتجاج هغې حوالې سره نوخار شوبره چوک کې احتجاج او احتجاج کې د پوره ضلع نه ډېر ګڼ تعداد کې کارکنان هغې شرکت کړی دی د احتجاجي مظاهرې ته چې په شوبره چوک کې منعقد وه ضلعي صدر میا عمر کاکا خیل ضلعي جنرال سیکرټري محبوب علي او ایم پی ای د نوخار چې موږ ورته د بنګ ایم پی ای وایو حاجي در عالم خان ایم این ای ذوالفقار خان او نور کارکنان هم پکې خطاب وکړو او نور مشران هم خطاب وکړو. زه په دې باندې خبره کومه چې د نوخار کې د پی ټی آی چې کوم څه وخت نه هغه اوده کارکونو لا یو سیټ د احتجاجونو نه لږ مایوسه شوی غوندې و نو هغه کارکنان د وزیر اعلی انتخاب نه پس باقاعده راویښ شو او نن د احتجاج چې و نو دا یو عوامي غوندې احتجاج و. مونږ په دې کې وکتل چې ښکته ولاړو کارکنانو د قایدینو نه مایک وایستو او په هغې کې باقاعده قایدینو ورکو مایک لکه کارکنانو پکې خطابونه وکړل. هغه خطاب چې چا خطابونه کړي دي نو ما په پیج باندې په هغه ټایم لا هم شیر کړي دي او بیا به جوړ هم کړل. بیا د احتجاج نه پس ماښام نه مخکې احتجاج ختم شو او د شوبره چوک نه نوخار پریس کلبه پورې احتجاجي مارچ شو او د پریس کلب مخې ته بیا یو مظاهره مو شو په هغې کې میډیا سره گفتگو مو شو خبرې اترې مو شوې. ضلعي صدر میا عمر کاکا خیل حاجي در عالم خان دغه پریس کلب مخې ته چې کومه گفتگو کا نو هغه هم تهلکه خیزه وه. مونږ وایو چې هغه هم د کارکنانو چې کوم احساسات دي او د کارکنانو کوم نظر دی نو په هغې باندې ښه جوور نظر ساتلی دی او کارکنان ترې نه اوس تپوس کوي او مسلسل د پی ټی آی چې کوم کارکن دی هغه د عمران خان رهایي حوالې سره تپوس کوي نو هغې دا زیاته کړه چې مونږ احتجاج دی او مونږ ته چې دا ځل کله فاینل کال وشي نو د مخکو فاینل کالونو نه او مخکو احتجاجونو نه به دا بدل وي او دې کې څه حقیقت که مونږ ووایو وي به ځکه چې پوره ټیم هغه هم بدل شو بیا کابینه هم هغې کې هم تبدیلیانې را روانې دي او چې کوم صوبایي دې ټایم کې وزیر اعلی انتخاب وشو نو مونږ به دا وګڼو چې تنظیم خو په خپل ځای باندې قایم دی خو دې ټایم کې د خلکو سترګې وزیر اعلی باندې دي او نوجوان وزیر اعلی دی ینګ دی انرجیټک دی جذباتیم دی او ډېر وخت نه په پی ټی آی کې د کارکن په حیثیت را روان دی نو دی داسې انتخاب داسې کس وزارت اعلی ته رامخکې کول په داسې موقع باندې زه به ویم چې که هر څه وي خو د عامو خلکو په نبض باندې دې ټایم کې ګوته کېښوله او کېښودی شو هغه عام خلک بیا یو ځل راویښ کړل هغه اردو کې ورته جنجوړ دي که نه نو ویج راکول. دغه وجه ده چې نن خلک د پی ټی آی په دې احتجاج کې زه به ویم دا ډېر مؤثر او منظم مو په دې احتجاج کې چونکې مونږ میډیا سره تعلق دی نو هیڅ قسمه څه وسایل نه دي ورکړی شوي ګاډي نه دي ورکړی شوي او دا هغه خلک چې دی په خپله ځان په خپلو ګاډو کې په خپل موټر کې په خپل موټر سایکل په خپله کرایه نوخار شوبره چوک ته را رسېدلي دي دلته یې چای هم خپلې څښلي دي او روټۍ خپله خوړلې ده نو دا تعداد بیا په داسې حالاتو کې چې حالات هم سخت دي په داسې حالاتو کې دا تعداد اطمینان بخش دی د یو احتجاج دپاره او د ضلعي قیادت دپاره به هر حال زما کار خبر ورکولو نو ډېر زما اندازې مطابق
د پی ټی آی احتجاج په نوښار کې دا یو غټ اچیومنټ او دغه خبر او دغه جلکیانې دي. زمونږ انفارمیشن شیر کول فرض دي او تاسو په موږ باندې دا حق دی چې په وخت تاسو ته ځلې مختلف قسمه چې کوم انفارمیشن یا ضرورت ډېره مننه.